السلام علیکم قدرمنو هارون رشید ما دا مهال موجود یم د مردان په سیمه مردان کې د مردان د پاسپورت مخې ته دلته به نن د پاسپورت د دفتر مخې ته تاسو نیوز رحمت الله وبرکاتو. وعلیکم السلام سر جی څنګه چلې ښه خیر دی تاسو نمبر ته پیل اول وخایې تما جی وقار نوم دی او مردان سره تعلق ساتم جی مونږ پرون راغلو پاسپورت دفتر ته زمونږ ډیر ضرورت دی او دونه رشته چې مونږ کار ونه شو دوه پیری مونږ رالو او دې رشته دا معلومیږي چې د ملک حالات ډیر خراب روان دي مهنګړي ډیره سیوا ده پوه شوي او رش ډیر زیات دی. آیا دینه مخکې مو چېرته دونه رش د پاسپورت په دفتر نن دی لیدلی دلته به ولې 7 کسانو ایجنټان ولاړو هر سړی به راځي لکه کار کوم اوس ایجنټ نشته بل نشته او دوم رش مکمل خلکو ته تکلیف جوړ کړي. کوم چې ایجنټ ملګرو نو هغوی به تاسو سره تعاون کوو کار په اسانه بالکل ښه په اسانه به کېږي اوس په اسانه کار نه کېږي اوس نه دونه رش چې درتلو انکام نشته دننه ورته اوس دغه ایجنټ ملګري چې کوم دي دا تاسو سره تعاون کوي کولی شي یا د دې په نشي کولی دونه رش کې به تاسو هیڅ تعاون کوي دونه رش ته پوه شوي او جی تاسو په خپل پاسپورت چې کوم دی نو هغې لپاره مداخله پروسس چې کوم دی هغه وشو که نه نه شوی پیس هم جمع کړی دی راغلي وو بس صرف د صورت خبره بند را او ګوتې لګوو به دننه نشو ورتلی ور بند دی څوک نه پرېږدي دننه کې په دغه ډېر زیات رش دی. تاسو اراده کوم طرف ته ده چې یاره مونږ د خپل سکل خپل قابلیت خپل دغه چې کوم دی بهر وړي نو ولې وړي او څه ضرورت راغی تاسو نو یو سرجي د کار مو دغه سره کار ډېر سخت خراب دی پوه شوې مونږ چې بهر لټو ځان له سوق ول 100 روپۍ وکړو ځان له سوق وه دلته خو کارونه دا ال سي ان جي بند را پېټرول بند دي هېڅ هم نشته دلته اوس نشته پوه شوې. ډېره مننه ډېره شکریه صحیح دا ټایم نه راکول تاسو برادر څه وایي. بسم الله الرحمن الرحیم خدا وایو بس مون پاسپورت لسار راغلی او دا یو نیمه بجه شوه او رش نه ختمیږي دا خلک په دې ملک تنګ شوی دی او مهنګایي ده سی ان جي بنده ده پټرول بند دي خلک غربت راغستی روټۍ پسې حیران دي او بس دا خلک د دې ملک روان دي بس موږ هم دا پاسپورت جوړو او بس کېدای شي یو 2-3 میاشتې پس د دې ملک ایسته موږ هم ځو. تاسو کوم طرف ته دغه کړې ده اراده مو کړې ده کوم طرف ته روان یې؟ یاره انشاءالله کېدای شي یا ملیشیا ته لاړ شو یا سعودي عرب ته لاړ شو یا ملیشیا یا سعودي عرب ته. او جی تاسو د خپل قابلیت او خپل سکل چې کوم دی دا پاکستان نه وړئ او بل ملک ته وړئ نو آیا په دې څه خفګان څه پریشاني څه درته دغه کېږي زړه ته مو څه درد رسي؟ په پاکستان کې وروره قابلیت دي پیسه به ورکې هر کار به ته میلاویږي چې پیسه دې نه ورکوله هېڅ هم درته نه میلاویږي پاکه خبره ده وروره چې پیسه دې ورکوله بس کار به دې ټیکي دلته موږ دا پیسې ورکړې موږ دې دا کار ټیک کړو چې پیسې دې نه ورکولې غر کې یا 100 روپۍ ورکوه کار به دې کېږي بس. تاسو پاسپورت اوس جوړ شو؟ نه لا نه ده بس په قطار کې به اوس بیا ودرېږو د قطار خبره ده بیا د قطار خبره ده. تاسو چې کوم ملګري ایجنټ ملګري هغوی سره تعاون کوي هغوی د تعاون یې را سره دا وکړو چې 300 نه سیوا واغستې او دا شی راله جوړ کړو بس اوس په دننه په قطار کې ودرېږو دغه شی دی جي الله دې اسانه کړي تاسو. امین امین. کاري صاحب تاسو سره پر راغلي منګه دلته راغلي پاسپورت وصولو پاسپورت مو جوړ کړی دی اوس وصولو د پروسس چې کوم دی د پاسپورت لپاره هغه شوی دی او شوی دی جی ها پاسپورت سره لپاره جوړوي بس دا جوړو دا پکار راځي د پاکستان لپاره سړی عمرې لځي حج لځي دغه نه بار ملک کې کار مارو شي زی پکار ضروری دی داسې ارجنټ ضرورت څنګه راغی؟ من خو ارجنټ ضرورت داسې چې هلته مرونه مې که نه نو عمرې دپاره یا حج دپاره ارجنټ موږ عمرې دپاره دغه دپاره زه نه یې جوړ کړی د ارجنټ هم نه یې جوړ کړی مخکې هم جوړ کړی که نه نو اوس یې راوصولو خو چې وګورو دې رشته غلط خلک دا غون خلک به غلط فهمۍ کې پراته دي دوی وایي چې دا پاسپورت چې کوم دی د 1 تاریخ نه به سیوا کېږي نو دا د پاسپورت په دفتر مو دونه رش دی دینه بعد دینه مخکې نه دونه نه و نن سبا زه چې په کوم ورځ راغلی وم اوس رش خو دونه نه و دا چې کوم دی دا وګوره دا د دې ترتیب صحیح برابر کړی دی زنانه وګوره سړو سره یو ځای ولاړ دي رش وجه څه ده؟ ها جی دې رش وجه سره علت دا دی چې اصل کې د خلکو دا غلط فهمي هغوی دا ویلي چې یو سمارټ پاسپورت یو عام پاسپورت دی که نه نو هغوی دا ویلي چې دا به سیوا کېږي خو لا راغلي نه دي دا ما تپوس دلته وکړو هغوی ویل چې دا راغلي نه دي دا به چې راځي نو بیا په دغه رنګ ریټ لګي نو د خلکو دا اورېدلي دی یو نه بل نه نو دوی رالېږلي چې نن یو ورځ او 2 ورځې پاتې دي نو پاسپورت سیوا کېږي نو دا غلط فهمۍ د وجې نه دا رش جوړ شوی دی. ډېر شکریه ټایم راکول. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادر پاسپورت دفتر نه راغلی او جی پاسپورت جوړوي تاسو؟ او جی
پاسپورت ضرورت څنګه راغی اچانک؟ مونږ رینیو کو مونږ سره شتا ویزې پکې دي مونږ رینیو کو رینیول مو کو رینیو رینیول کې په ایڈمیشن کې څه دغه راغلی دی کنه دیاتوال راغلی کنه راغلی یاره مونږ په دې دغه ډېر نه پوهېږو مونږ خو تللي اوسي دلته داخله مو کړله بس دلته رالو ولاړو دا کاغذونه را سره دي ګیټ بند دی پرېږدي نه داسې خبرې اورېدو کې راځي داسې خبرونه مخې ته راځي چې یاره پاسپورت د ریټ چې کم دی د ایډمیشن ریټ چې کم دی هغه سیوا کېږي او جی سوشل میډیا باندې مونږ کتلې چې سیوا کېږي او دغسې خو اوس دا د 3000 روپۍ واخیستی بینک کې چې په هغې کې سبا اخري تاریخ دی او جی نه 1 تاریخ باندې زیاتېږي نو نن پکې اخري تاریخ او جی ډېره مننه ډېره ټایم راکولو